نن یې هغه خلک په غور باندې واورئ چې چاته د شیاټیکا مسله دی. څوک ورته شیاټیکا وایي، څوک ورته شیاټیک وایي، څوک ورته ارکون نسا وایي، څوک ورته رګ نسا وایي. د هر چا خپل خپل نومونه دي. دې باندې اول ځان پوه کوئ چې شیاټیکا د څه شی. ګورئ دا دوه نروز دي. څه شي نه راوځي؟ زموږ ملي تیر نه دا دواړه نرو راوځي. دا کوي څه شی؟ یو خپېتم بل خپېتم څه شی کوي؟ سپلای کوي. نو د دې نه موږ ته پته ولګېده چې زموږ خپو کې چې کم دم دی، موږ کم روان یو، خپې چلیږي زموږ، نو دا کار اکثر د څه شي دی؟ د شیاټیکا دی. نو یو اهم کردار دی زموږ بډای کې. خو اوس د شیاټیکا درد راځي والی موږ ته ارکون نسا یا رګ نسا کیږي ولې، او د دې علاج به موږ څنګه کوو؟ اسان علاج درته ښیم، دعا به راته کوئ. اول دا ګورو چې د دې وجوهات څه شی دي. دا درد موږ ته شروع کیږي ولې؟ ټولو نه غټه وجه د دې کم دی، هغه دی سلیپ ډیسک. زموږ ملي تیر کې څه شی دي؟ ډیسکونه دي. واړه واړه ډیسکونه دي، لکه د تصویر کې درته ښکاري. دا ډیسک دي. دا چې کله وښویدو یو ډیسک، نو د دې د وجې موږ ته څه شی کیږي؟ بیا د شیاټیکا درد کیږي. دویمه وجه د دې ټولو نه غټه وجه څه شی دی؟ سپاینل سټینوسس موږ ورته وایو. سپاینل سټینوسس مطلب دا دی چې کوم سپاین دی، ملي هډوکي کې کوم پایپ دننه ننوتلی دی، که دا چرته دې باندې بوج راغلو یا نری شو، نیرو شو، نو د دې د وجې بیا موږ ته څه شی کیږي؟ د شیاټیکا درد موږ ته کیږي. بله وجه د دې دی ډایبیټیز. که چاته شوګر وي، د شوګر کې هم دا کیدلی شي. یا که د چا خېټې باندې بچی وي، پریګننسي وخت کې هم دا درد کیدلی شي، ولې چې وزن زیات شي. یا اکثر کاروبار داسې دی چې یو پنډي دی، هغه منډیه کې څه شی کوي؟ مزدوري کوي، پنډیتوب کوي، نو هغه ډېر هیوي لیفټ اوچتوي، ډېر غټ زیات هغه باندې چې کوم دی بورې راخستی دي یا بل څه داسې دروند شی راخستی دی، هغه په ملې اوچتول. نو د دې د وجې بیا څه شی کېږي؟ اکثر ډیسکونه چې کم دي هغه ښوی شي یا دې باندې بوج راشي. نو د دې د وجې موږ ته بیا درد کېږي. یا دې نه بغیر اکثر یو انسان دی هغه ډرایوینګ کوي ډېر زیات، صرف ناست دی ډرایوینګ کې، نو اکثر د دې د وجې بیا موږ ته څه شی کېدلی شي؟ دا شیاټیکا موږ ته کېدلی شي. خو د دې علاج به موږ څنګه کوو؟ ګورئ دې خبرې باندې ځان پوه کوئ چې شیاټیکا کم دی که نه، دا 78% بالکل خپل هم ټکېږي. که ته ګلیانې وخوري او که وی نه خوري، هیڅ خبره نه دی. دا 90% 78% دا خپل ټیکیږي. سیلف لیمیټینګ دې ته موږ وایو. دا خپل هم ټیکیږي، د دې ضرورت نشته. خو که بیا هم انسان ته تکلیف وي، زه خپله خو ټیکیږي، خو اوس څه وکړو؟ نو د هغه دپاره اکثر بیا ډاکټران څه شی ورکوي؟ انسیډ ګلیانې ورکوي. لکه څه شی شو؟ آیبوپروفین شو، یا دې نه بغیر نیپروګزین سوډیم شو. دا ګلیانې داسې دي چې ستا درد کمولی شي. خو دې نه بغیر یو زبردست څیز زه درته ښیم. زبردست څیز دغه دی، که چېرته هم تاسو هسې وزګار وئ یا څه کار هم نه وي، نو کوشش کوئ چې یا کار ټایم دې ته وباسئ. زه 2 ورزشونه درته ښیم. هغې ته موږ وایو ډریګن پوز. یو ډریګن پوز دی، یو کوبرا پوز دی. د تصویر کې درته ښکاري، دې ته موږ ډریګن پوز وایو. کوشش کوئ چې 1 منټ دپاره خامخا دا اکسرسایز کوئ، دا ورزش کوئ. یو خپې باندې، بیا بل خپه باندې، بیا یو خپه باندې، چې کله انسان ستړی شي بیا بل خپه باندې. یا دې نه بغیر چې کم د دې ته کوبرا پوز وایي. دا کوبرا پوز دی. دا کوبرا پوز چې کله هم ته داسې ودرېدي، لږ پریشر خپل منځو کې اپلای کوئ، لږ زور ورکوئ دې ځای ته. نو دا څه شی دی؟ د لسونو ده چې ته لږ زور ورکړې که نه، سر بالکل ورسته وړئ، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ کوبرا پوز ورته وایو. دې سره هم اکثر ټیکېږي. خو که چېرته دې سره هم ټیک نه شو، ګلیانو سره هم ټیک نه شو، یا ډېر انتظار دې وکړو بیا هم ټیک نه شو، هغه نه پس بیا نیورولوژیست سره کنټیکټ کوئ. کیدای شي داسې ټیومر وي یا بل څه شی وي چې هغې د وجې دا کېږي، نو چې هغه بیا ډاکټر وګوري. ځینې کیسونو کې داسې کېږي چې دې ته بیا اپریشن کوي، سرجري، عملیات به کوي، هغه نه پس دا ټیکېږي. خو 78% دا خپل هم ټیکېږي. مهرباني.